حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمدللہ کمی خبری صدرین و صاحبین وکړي یا مفتی سے محترم وکړي ابتدائی داغه ټولو تایید کو او پاغه خبرو باندې روشنايي ته ضرورت نشته البته په شرایطو کې یو خبره اغلی کله شوی وا چې داوا او دارنګي داغي دلایل دا په مجلس مناظره کی وی ټول دنیا ته معلومه ده مفتی سے محترم توجه دی خبره طرف ته راوړل غواړم چې سو پورې داوا مناقشه شوی نه هغه وخت پورې بحث کول فضول وی لہذا درخواست دا دی چې داوی د تنقیح د پاره اړومبه بهترین انداز کې په صدق سره او په امانت سره څنګه چې ما آیت او حدیث ویل او پای کې ما تاسو دواړو ته خطاب دی الحمدلله مونږ مؤمنان غنو او الحمدلله مؤمنان یو نو صدق او امانت سره مونږ اول د یو بل د داوی تنقیح کو او دا تنظیمونه او دا ډلې او دا شهرتونه مفتی صاحب محترم دا په کار ناراضي سچ حق دی هغه وایي یو بل ته مخامخ ناستي په یو بل باندې به د باطل گزارم نکو حتی الوسا او دروغ بم نه وایو ځکه د سترګو کې حیاي چې یو بل ته مخامخ سړی ناستي نو دروغوي خو نه کوي بهرحال تاسو خپل ټرن ډک د خپل ذهن موافق څه خبره نشته خو محترم تاسو دعوه ده عام تام تقریرونو کې موای او دارنګه کتابونه هم لیکلي دي او هغه کتابونه په دې انداز سره دي ما سره یو کتاب نیم موجود دی یو اداره چې فرقه پنځپیریه عذاب قبر کا منکر ہے دا یو مطلق بغیر د قید نه دا استاد دعوه ده دویم تحفه ابي يحيى الى من انكر عذاب القبر دا دواړه چې دی یو مطلق انداز باندې گفتگو ده قانون دا ده چې زمونږ د اصول فقه او د اهل سنت د اصول مطابق دا ما سره حسامی ده ودی کی 25 نمبر صفحه دا فرمائی وعندنا لا يحمل المطلق على المقيد او دا نور الانوار دے 87 نمبر صفحه دا ودی کی داری چې المطلق یجری على اطلاقه ودی قانون باندې استاسو داوا عام تام په کتابونو کې او دارنګ په بیانونو کې هغه مطلق دا چې دوی د عذاب قبر منکر دي لہذا اول نمبر و مونږ ته داسې زمونږ یو حواله وخای څنګه تاسو فرمایل چې د انټرویو نه مسله جوړه شوی و هغه انټرویو کې ما ویلیو چې زمونږ او د مفتی ندیم صاحب المحترم بحث شوی مناظره شوی او پای کې اقرارم شوی په میډیا باندې هم به راغلی چې چلو ټیک دا پدې کې اتفاق شو چې زمونږ استاد سود عذاب قبر کې اتفاق شو البته آگے مخ کی زو داین رستو ما دا انټرویو ور کړو او پای کې ما دا ویلیو ک چرتا مفتی سے محترم یادا سے نور خلق 10 یو حواله ثابتول شي چې اشاعت التوحید و سنت یو عربی کتاب کې دا الفاظ موجود الا نسلم عذاب القبر یا اردو کتاب کی موجود ہم عذاب قبر نہیں مانتے او یا دارنګي پښتو کتاب کی چې موږ عذاب قبر نه منو نو الوب بیا د اصول مطابق موږ منکرین عذاب قبر یو مفتی سے محترم بقول پیر سے مناظر اسلام سے محترم او مفتی سے خامخا د فتوی سره تعلق وي تاسو ته معلومه ده چې دوه قسم الفاظ دي یو صریح دی یو کنایي دی کله چې وسړی ویل چې جامعتو نو د جامعتو د
نه رستو دی به ډایرک نه په درووالی شي او نه به سنګسار کولی شي بلکې قاضي به د هغه نه استفسار کوي چې صاحب وایه ستا د جاماتو نه اصلي جاماتو لغوي مراد دی که نه زنا دی مراد ده او کله چې سړی اقرار وکړي چې زنی تو نو دا به ډایرک سنګسارولی شي دی که د اقرار نه څه وکړي رجوع کوي نو دا رجوع صحیح نه ده بیا لہٰذا ته ما نه دا تپوس وکړي چې ستا په کتابونو کې پلانې کتاب دی پلانې کتاب دی آیا دا ته منې که نه منې دا یې نه وروسته بیا د خیره کتابونه پیش کړې دا یې نه وروسته بیا دلایل پیش کوو انشاءالله دا بیا مناظرې او دا به دا شي لکه ستاسو د اصول مطابق چې ډومبی به موږ هلته دعوا جواب دعوا او دارنګې دا نور څیزونه او بیا وروسته به انشاءالله مخکې ځو نو لہٰذا تاسو دعوا مال را کړه او دې دعوا کې چونکې ته یوازې مدعي نه زما شرایط وګورئ پای کې ما لیکلي دي چې موضوع مناظره صدا عذاب و ثواب قبر نو ته ځان لم پدې کې مدعي ما ته ځان لم مدعي ځان لم مدعي زما ستا په مسلک باندې اعتراض دی چې ستاسو کوم مسلک دی د اهل البدعت کوم مسلک دی دا به انشاءالله ثابتو چې دا به د بدعتیانو مسلک وي او دا به د اهل سنت مسلک نه وي تاسو به کوشش کوئ چې ما ثابت کړي او انشاءالله تاسو څنګه وویلې او څو خبرې کدی ټرم کې جواب اونو شو انشاءالله رستو بتاله جواب در کولې شي خو بهترین انداز سره سړی سینې سره لہذا زما هم پدې کې یو مدعا ده دا چون کې عقیده ده په عقیده کې زما هم یو مدعا ده زو تعالی اوس خپل مدعا در کم ستاده مدعا جواب بم شي انشاءالله او دې سره به جواب داوم شي او انشاءالله کد اصول مناظری مطابق وی او بم شي او کدا سي بس د غب شپ میدان کې وبم شي هغه دا الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين جماعت اشاعت التوحید و سنہ علماء دیوبند کا عقیدہ واضح اور صاف ہے کہ نفس عذاب و ثواب قبر برحق ہے اور ثابت ہے قرآنی آیات اور احادیثی نبویہ سے اور مطلقاً انکار کرنے والا عند الجمہور گمراہ اور عند الباس کافر ہے لہذا اشاعت التوحید و سنہ کو یہ دونوں فتوی منظور ہے ہمیں دونوں منظور ہے انشاءاللہ ہمارے زمان کتابونو کې موجود دي چې چا ورته ګمراه ویلي دي موږ ته ګمراه هم وایو چې چا ورته څه ویلي دي کافر ویلي موږ ته کافر هم وایو خو چې څوک د نفس عذاب او ثواب قبر نه انکار کوي هغه کافر دی پاتې شو بقایا تفصیلات کیفیات د عذاب قبر څنګه دی په هغې کې زموږ واضح هغه منهج زموږ په کتابونو کې شته زه په خپل د جواب د دعوی د ثبوت دپاره انشاءالله بیا پیش کوم صرف دعوه وایم کیفیات حواله سره زموږ نظریه دا ده چې د عذاب او ثواب قبر سوال او جواب قبر دا د متشابهات نه ده چونکې دا د امور غیبیه نه ده او په دې ان شاء الله ز کتابونه پیش کوم 50 کتابونه ان شاء الله ما راوړي دي په دې موضوع باندې چونکې دا د امور غیبیه نه ده لہذا دا خبره ذهن کې کې نه وای چې د امور غیبیه په حق کې فیصله دا چې دا متشابهات نه او بیا مفتی صاحب دا خبره موره تو اصول افتاء سره به چې کوم دی تعلق بدی یو محکمات دي د محکماتو قانون دی بل متشابهات دي د متشابهاتو قانون دی د محکمات او متشابهات په منځ کې چې کله ټکراو راشي د متشابهات په داسې معنا نه کوي چې د محکمات سره ټکراو راشي بلکې داسې تعویل ای ته ځونی تعویل وای ځکه د متشابهات نو سو خبر نه دي سوا د چانه د الله نه اما المحکم نو هغه صریح دی محکم دی مفسر دی واضح المراد مکشوف المراد دی لہذا په هغه باس کې داسې معنا په متشابهاتو کې نن میدان مناظره د خیرات د اصول مطابق کوشي ان شاء الله خلکو ته حق کار شي او دارنګ کیفیت او حواله سره موږ د چا تفسیق تدلیل تکفیر نه کو د اهل سنت څومره اقوال ان شاء الله په کتابونو کې به خایو چې څومره ثابت دي هغه ټول چې کوم دی الحمدلله ثم الحمدلله موږ اهل سنت والجماعت غنو چاته بدعتي به نه وایو البته ستاسو په عقیده زموږ مرکزی اعتراض ستاسو نظریه چې دا د قران او سنت نه د اجماع امت نه د سلف صالحین نه او دارنګ ان شاء الله الرحمن د ټول امت د اتفاق نه هټ کړه دا ستاسو عقیده دا چې عذاب او ثواب قبر شتا خو په داسې انداز باندې چې لین او سجین ته روح مستقر الارواح انداز کې نزي دا سیر بوزي او واپس را نه نوزي او بیا په دې جسدي عنصر کې دی قبر کې همیشه د پاره قائم دایمي او حیات
ताम हो चुका है हयात कामिला दे हयात ताम्मा दे हयात हकीकी दे हयात मुस्तमर्रा दे सिर्फ वतुल्ली दा सी द खबरना सिर्फ पासी दिल्ली द खबरना लिहाजा दग बाने जमुंग इतराज दे दा शुजी स्ताद दावी मुकम्मल जवाब दावा उशवा तासु लिखली दी पदी के उशवा इंशाअल्लाह तासु पीएगी इंशाअल्लाह जसु कोशिश की द कुल अगिम भी पीएगी बकाया दारे अजाब व सवाब सवाल जवाब कब्र हक व जसद सुरी द पारा दे बिल्कुल ददी मुंकाइलियु लिहाजा